بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ربیع الاول مبارکه میاشت په دې میاشت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سردار دو جهان سردار انبیا دنیا ته تشریف راوړی دا ډیره بختوره مبارکه میاشت په دې میاشت کې بیا دنیا نه سفرم کړی نو ټول امت ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته اپیل کړم چې په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې ډیر درود شریف وایي او دا آسان درود شریف دا دی چې په تاسو ویل کېږي صلی الله علیه و آله وسلم چې څوک سلسله درود شریف په نبی علیه السلام باندې یې روزانه په ټنډه به ولیکل شي دا نه منافق دی او نه جهنمي دی څوک 300 درود شریف په نبی علیه السلام باندې یې نو هغه باندې نبی علیه السلام باندې شفاعت واجب شو او په دنیا کې به ولی جوړېږي نو هغه نه پس به له مرګ راځي او چې څوک زر ځله په نبی علیه السلام باندې درود شریف روزانه یې نو دنیا کې به ورته الله تعالی په جنت کې خپل محل وښیي هغه نه پس به له مرګ راځي ټولو خلکو ته اپیل کړم چې په دې میاشت کې درود شریف ډېر وایي په نبی علیه السلام باندې خیراتونه او صدقې وکړئ په ګاونډیانو باندې وخورئ لرې خلک مه راغواړئ خپلو ګاونډیانو باندې وخورئ او یې روزه ولګوئ تبلیغ کې لاړ شئ دا ښایسته مبارکه میاشت ده دا تبلیغ چې کوم دی یو عالم مسله کړه وایي چې نبي علیه السلام حدیث مبارک دی چې لکه الله په لار کې څوک لاړ لکه مجاهدین طالب علم یا تبلیغي نو دومره ثواب دی یو میلیټ دی یو میلیټ دومره ثواب دی لکه لیلة القدر په شپه باندې چې حاجي رسول سره ټوله شپه په عبادت کې تیره کړې بیا طارق جمیل صاحب فرمایي چې د ټولې دنیا سونا او د ټولې دنیا هر څه چې الله په لار کې خیرات کړه او قبوله شوه صدقه نو دین یاسې روزه چې کوم دی الله په لار کې چې ولاړ شي یاسې روزه ولګوله دا تر بهتره ټول امت خیر به غواړي چې یا الله ټول نبي علیه السلام امت جنت له بوځي یا الله ټول د کافرو ته مې هدایت نه کوي وکړي چې مسلمانان شي په ټول امت غم او درد وکړي چې الله تعالی حکمونه نبي علیه السلام طریقې زموږ په ژوند کې راشي بس تبلیغ کار دا دی والسلام